السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو په دغه ټیم ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ چې آینده نوې راتلونکې ویډیوګانې تاسو سره شیر کیږي نن د پېښور ښار د یاقوت مارکیټ کې زه موجود یم او ډیره یو لویه او د خوشحالۍ خبر ده چې پنجاب حکومت چې کوم دی 20 سال بعد د بسنت مناولو اجازت ورکړلو نو په یاقوت مارکیټ باندې څومره اثر پرېوتو د خلکو څه رایه ده راځئ موږ سره د مارکیټ د خلکو خبرې تاسو باندې هم وورو کتونکو چې څنګه ما تاسو سره بهر خبرې وکړلې چې په یاقوت بازار کې موجود یو او د ګوړو مارکیټ کې موجود یو او ډیره لویه د خوشحالۍ خبر د 20 سال بعد د پنجاب حکومت چې کوم دی د بسنت مناولو اجازت ورکړلو نو اوس موږ دغه ټایم د شاپ کې موجود یو د شاپ اونر را سره موجود دی سره هم خبرې کوو او د دې د کاروبار حوالې سره هم دې سره خبرې کوو دی سویل غواړي او بیا د دې کاروبار باندې څه اثر پرېوتی دی یا ماشاءالله ښه شوی دی مونږ خو چې ښه شي السلام علیکم وعلیکم السلام واجد صاحب سوالات دی پهله خو زه ستاسو مبارکباد در کوم چې پنجاب حکومت بسنت اجازت ورکړلو که نه نو مونږ زما چې کوم سوچ دی او ذهن دی زما سوچ او ذهن دا دی چې ماشاءالله په دې باندې به ډېر اثر روزي کاروبار به لږ ښه شي واجد صاحب پهله خو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړو او کم سي پورې چې د کاروبار خبره ده نو الحمدلله اجازت خو یې راکړو اوس څه مسلې پکې شته دی هغه انټرنل چې کوم دي کیمیکل ډور او کارټن ډور هو مسلې پکې د امپورټ رالې څه شی نه موږ سره هغه 3 کالم روزه ونیوله اوس را سره سټاکونه نشته بانس شارټ دی که بانس راللو هغې باندې ډیمریج رالل ډېر زیات ایکسپنسیو پرېوځي نو کسټمر له مایند جوړول خو ځات چې څه قسمت کې وي هغه به الله راکوي او انشاءالله کاروبار ښه طرف ته روان دی ملک خوشحالۍ طرف ته روانېږي دا یو ډېر ښایسته فیسټیول دی بهر ملکونو نه به راځي خلک دی کې به فیسټیول کې به دیدو شراکت کوي او دا بهر ملکونو دپاره نور ملکونو دپاره یو ډېر ښایسته خبره ده چې ملک خوشحالۍ طرف ته روان شو دې کې موږ یو بله خبره هم اورېدلې ده پنجاب حکومت دا فیصله کړې ده چې د ګوډو حوالو سره چې کوم دی غټې ګوډۍ به نه الوزوئ هغه ډېر خطره ده او کاټن ډور چې ورته وایي هغه هم هغې کې ډېره زیاته خطره ده نو دا کم سایز باندې ګوډۍ الوزول غواړي واجد صاحب دې چې کوم الاو کړی دی هغې کې 1.5 تاوې پورې دی او پینه یې الاؤډ کړې ده اما هغه کاټن ډور کې دی خو هغې ګیج یې کم کړی دی 9 پلای کړې ده 35 اور 40 د هغې نه 9 پلای ته راوستی دی نو 1.5 تاوې پورې به د دې د ګوډۍ سایز وي او دې نه علاوه کاټن ډور به وي خو د هغې گیج به کموي هغه قاتل ډور چې کوم موټي ډور دي هغه یې ختم کړل سزي پورې ختم کړل جی تاسو جی بس د یو دکاندار خبرې اورېدې موږ ځو نور دکاندارانو سره هم خبرې کوو خو पंजाब के जितने भी शौकीन हजरात हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आओ यहाँ पे कारोबार ओपन है यहाँ से डोर लेके जाओ गुड्डे लेके जाओ यहाँ पे अगर आपको वहाँ पंजाब में तकरीबन अगर आपको 100 रुपए मिल रहा है तो यहाँ मेरे ख्याल से 50 रुपए का है ये आप लोगों का फायदा है कारोबार इससे बढ़ रहा है ګرانو کتونکو زموږ کوشش دا دی چې تاسو سره د پېښور هر قسم ویډیوګانې شیر کو د دې ځای چې کوم ایونټ دی د دې ځای چې کوم کاروبار دی د دغه ځای چې کوم سوغات دي دا هر څه زموږ کوشش دی تاسو سره شیر کو په دغه ټایم موږ یو بل دکاندار له راغلي وو شکیل رضا کایټ هاوس دې سره هم خبرې کوو کاروبار حوالې سره او پنجاب اجازت ورکړی دې حوالې سره بله خو ستاسو ډېر ډېر مبارک شه د پنجاب حکومت تاسو ته اجازت درکو د کاروبار او په دې یاقوت بازار کې زه راغلم ماشاءالله ډېر ښایسته رونق لګېدلی دی د رونق حوالې سره سوی او الله دې دا د نظره کوي نه 20 سال بعد پنجاب حکومت اجازت ورکو څه ویل غواړي جي تاسو نو بس دا خو ډېر ښه کو چې اجازت یې ورکو جي ولې چې دا کم چې بسنت میله ده دا هم د پنجاب یو ښایست و ډېر لرې لرې نه به وله خلک راتل بلکې بهر کنټري نه به هم راتلل نو اوس خو هلته ماشاءالله دا اجازت یې ورکړې 6 7 8 نو د اجازت سره سره یو بل اجازت هم ورکړی او پابندي پې هم لګولې ده ګوډی سایز دا لږ سایز ګوډۍ سایز 1.5 تاوې بالا سایز یې ویلې دی مطلب اډا او تاوا اډا تاوا به لږه لاست سایز چې کم غټ دی هغه لاست
ډېر تاوه سیز یې ورکړی ول او دا مانجه چې کومه د کیمیکل یا ډور وغیرہ دا به کوم یوز کوي هغه به یوز کوي کم چې هغې کې پلاسټک کې 28-30 نمبر یې ورکړی دی او ډور کې چې دی کې هغه نو پلای والی ورکړی ول نو کدی کې بیا دوباره داسې ځنې خلک وي چې هغه دا غټ ډور استعمالوي کاټن ډور چې ورته وایي چې خطرناک دی د څه د وجې پابندي لګېدلې وه نو څه ویل غواړي هغې دا اوس حکومت ته به کار دی که نه چې دوی کم چې دوی پنجاب کایټ اسوسییشن دی هغو سره د هر څه وکړي دا هم چې کم الوزۍ زیاتې کوي او بل دا دی چې کم د دې روټین والا خلک دي هغه دا نه استعمالوي دا غټې ګوډۍ پنجاب عوام چې کم دی که نه ډېرو خلکو له د دې ځای معلومات نشته دی بسنت ټول له پته چې بسنت د خیره اجازت میلو شو نو پنجاب عوام چې کم دی دا شوقین حضرات دی له څه ویل غواړي نو به دوی ته پته اصل کې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی نو هر چا ته پته یا کتوت مارکیټ ته راځي خلک لرې لرې دا زموږ اوس یو ورور کویټې نه راغلی دی دا وله مونږ مال پیک کو لګیا یو او بل یو حکومت ته زه درخواست کول غواړم چې دوی خو د بسنت اجازت ورکړو خو مونږ له دې دومره اجازت راکړي د ټرانسپورټ والا ته دې اجازت ورکړي دوی ټرانسپورټ والا نه لیکلې اغوښتي وو چې تاسو به دا ګوډۍ موډۍ نه وړئ پنجاب ته پنجاب بین دی نو اوس اجازت دی چې ورکړو نو دوی ته پکار دی د ټرانسپورټ والا له هم اجازت ورکړي چیرې دلته نه دا سودا خو مونږ هلته ولیږو دا مونږ سامان هلته نه ځي پنجاب ته ګرانو کتونکو تاسو د شکیل رضا خبرې واورېدې ماشاءالله ډېر ښایسته رونق لګېدلی دی د شکیل په دکان کې ډېر مزیدار دی مارکیټ هم ښه ښایسته شوی دی رنګ برنګې ګوډۍ لګېدلي دي مختلف قسم چې کوم دی رنګونه دي پکې دا بهار یو ځل الله پاک بیا راوستو او د پنجاب حکومت ډېر ښه اقدام اوچت کړی دی لکه چې څنګه فیسټیول یې کېږي مختلف قسم کرکټ کېږي والیبال کېږي فټبال کېږي هاکي کېږي نو دا ګوډو بسنت اجازت چې کوم دی دا هم ښه اقدام دی او دې سره به په غونډ پاکستان کې کاروبار ماشاءالله نور هم بڑاو شي